د سوات په علاقه نارکټ کوکارۍ کې د PK4 MPA عزیز الله ګران کور پکور د پاکستان تحریک انصاف د جنډې لګولو لپاره راتګ کړی دی. د نارکټ اوسیدونکي شاهد خان چې په خپله دیره کې یوه غونډه جوړه کړې وه چې پکې مخکیني ناظمینو او د تحریک انصاف ورکرانو په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو. جوړې شوې غونډې ته مشرانو د تحریک انصاف د کارونو او د خپل MPA عزیز الله ګران په حوالې سره خطابونه وکړل. په موږ چې سخته راشي داسې وایو زه خدای دې خیر کړي مړه ګران شته دی او ورې تر نیمو نیمو شپو بیرته وي نه څوکیدار او نه دربان شته دی. ستاسو ډېره مننه د ګران خان چې دې غریبانو دې ډېرې ته او د دې غریبانو دې ځای ته راغی د ده ډېره مننه. خو یا هلتې خدمت یا دلتې خدمت دلتې هم موږ ته ناست پاستی وایي جي هلتې که لاړ شي هم زموږ مشران ته موږ ته وایي جي. نو که په MPA په شکل کې نو الله پاک په موږ باندې رحم کړی موږ له MPA راکړی یو زبردست او دا ته زه چیلنج در کوم چې په ثابت ملاکن ډویژن کې داسې MPA نشته وګرځئ تاسو ګرځئ. نو په هغې پنډ کې زمونږ دا کورونه نارکټ دا کومه علاقه چې ده دي ته او خاص کر د بڼ مالیا طرف ته دي ته د اوبو ضرورت دی او کوم هغه ټیبل چې شوی دی دویم نو موږ هم دغه کوو چې یاره که هغه لږ راچور شو او دا ټینکۍ په دې ځایونو کې جوړه شو نو هم زموږ د شګۍ دا ملګري به ترې کور شي او هم د ملا پټي څه کورونه دا به ترې کور شي. نو یقینا چې زموږ د دې ملګرو دا کمې ستونزې دا تکلیفونه چې دي یقینا دا به ورسره ختم شي. کارونه موږ پخپله کوو پای کې دغه ته حاجت په نه ویناګانو تاودې ته تاسو له اوس پکار دا دي چې ستاسو دا پارټي مضبوطه کوي. د پاکستان تحریک انصاف سرګرم کارکون یو تکړه او زلمی شاعر غنی ملال چې د سټیج ذمواري یې سنبال کړې وه MPA PK4 ګران ته یې صدارنګه شعرونه ډالۍ کړل. د بعضو خلکو ویل چې د وړو پارټي ده د بعضو به ویل د لیونو پارټي ده. دغې وړو د له نامه د پاکستان پورته کړه دې لیونو د له نامه د عمران خان پورته کړه. داسې کروندۍ د وطن په دشتو کړې ده فصل خو لا فصل دی خو اوس به سره ګلونه کوي. موږ له یې زموږ حق په سرو سترګو راوړی دی موږ خبر نه یو او زموږ په سر جنګونه کوي څنګ به وله لاس د رورولۍ په کلکه نه ورکوو. داسې MPA دی د ملنګ غوندې خویونه کوي. د تحریک انصاف شوي کارونه په ډاګه کول او د پاتې کارونو لپاره د غوښتنې وروستو د PK4 MPA عزیز الله ګران د دوی لپاره د اوبو او د روډ منظوري هم وکړه او د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو لپاره د علاقې د خلکو نه غوښتنې هم وکړي. په بلدیات کې به تمنګه صحیح سړي ودرو ستاسو د کار سره مطلب دی که نه د منبر سره مطلب دی. زه به تاسو ته داسې سړي در ودرومه او زه نه غواړم چېرې تاسو بیا 3 کاله به د ما څوک څه مرګتیا وکړي چې په دې 3 میاشتې بعد زما مرګتیا ونه کړي ځکه چې هغه سړی کامیاب شي د هغه کامیابي زما کامیابي ده د هغه کامیابي به د تحریک انصاف کامیابي د هغه کامیابي به د عمران خان کامیابي او د هغه کامیابي به د وزیر اعلی محمود خان کامیابي. د هغې منبر سره به دونه پنډ نه چا به مل قرآن کړي خبره د عزت ده پنډ بوله زور کومه تحریک انصاف بوله ورکوي MPA بوله ورکوي MNA بوله ورکوي نو زما سره به ضروري دا کوئ 3 کاله بعد خو لا وروستۍ خبره د څه به کېږي خو چې کله 3 میاشتې بعد د بلدیات الیکشن راشي نو زما له به ضروري لاس ور چې کومې درته څوک ودرو د هغه مرګتیا کوئ. ټیک ده که خیر انشاءالله یوې مالې ته به 24 ګنټې اوبه چلېږي که خیري. اوس دا کملار چې ده د چوکه پورې دا سیمټ روړ د چوکه پورې دا دله منظورومه که دا دله زه جیبه کومه که قرضومه دله کار څه دله کومه که خیر انشاءالله به دې به دله اوس زر کار شروع شي که خیر انشاءالله. ښه د خار نر سړي او نر مشر دا مې د لښکر مشر دا مې د سنګر مشر دا د ننګیالو د خار نر. د پروګرام په اخره کې MPA او د تحریک انصاف ځوانانو نوي شامل شوي ملګرو ته د پاکستان تحریک انصاف ټوپۍ ورپسر کړې او د ګروپ تصویرانې ورسره جوړ کړل. صمد انجم پاسون نیوز نارکټ کوکارۍ سوات.